او د ټولو شرونو نه پناه غواړم د دنیا او د آخرت هر قسم شر نه پناه غواړم. یو ځلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه او صحابه کرام فرمایي چې ډېره اوږده دعا وکړه او یو شر پاتې نه کو خو بس د هغې نه یې پناه غوښتله، هر شر به یې یادو د هغې نه یې پناه غوښتله. صحابي عرض کوي چې موږ ته هغه دعا یاده نه شوه. موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل چې تاسو ډېره اوږده دعا کړې وه او ډېرو شرونو نه هم پناه غوښتلې وه، اوس موږ ته چې کوم نو هغه یاده نه ده. یعنې داسې ورته ویل چې دوباره راته ووایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی د هغې نه لنډه او اسانه ده توام داسې وایي اللهم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک وحبیبک محمد صلی الله علیه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ ستا حبیب محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم خیرونه غوښتي دي هغه ټول خیرونه غواړم او چې ستا حبیب محمد صلی الله علیه وسلم د کوم شرونو نه پناه غوښتلې ده د هغې شر نه څه غواړم پناه غواړم. نبی علیہ السلام وی دی کې ټول خیرونه رالل او د ټولو شرونو نه پناه راله. نو ګوله دغه هم یو شر دی که نه، دا شی هم یو شر دی که نه. نو د شرونو نه پناه ده او د خیر چې کمدنو غوښتل دي چې بنده شر د الله رب العزت نه دعا داسې وکړي چې الله ما د شره محفوظ کا او خیرونه د الله رب العزت نه وغواړي. نو بنده مکلف هم په دې باندې دی او طبیعت او مزاج هم د دې دی. دا سورة الکوثر مختصر او لنډ صورت دی خو دې کې الله رب العزت بنده ته وایي دوه څیزونه مال راکا نو دوه به تاله درکم، دوه مال راکا نو دوه به تاله درکم. تاله چې درکولو څیز دی نو انتهایی غټ خیر بدله درکم او د لوی شر نه به محفوظ کما، د لوی شر نه به محفوظ کم. دا دوه به تاله وکم، غټ خیر بدله درکم او د غټ شر نه به څه کم بچ کما، خو دوه کارونه به ماله کوي. نو منګه خیر خوښ هم دی او د الله نه غواړم، شرم بدیم شي او د الله نه غواړم چې الله دې متې وساتي. نه الله رب العزت موږ ته یو نسخه وښودله چې بس تاسو دوه کاره وکئ نو ستاسو وعده به زه څه کم پوره کما. دوه کاره تاسو کوئ، یو کار فصل لربک او دویم کار ونحر. بدن هغه زما د حکم مطابق استعمال کا، مال زما د حکم مطابق سکا استعمال کا. بدن کې زما تابعداری، مال کې زما تابعداری. دا دوه کار تو کا نو دا دوه کار به زه وکم، خیرونه به درکم د شر نه به محفوظ کم، خیرونه به درکم. الله رب العزت بنده او انسان لالچی دی نو دی لالچ په ته مخې تکای نو کار کوي نو هغه خیر ورته مخکې ذکر کو انا اعطیناک الکوثر یقینا در کړه مې دی تعالی را انتهایی لوی خیر، یعنی فیصله مې د دې کړې دا چې تعالی به انتهایی لوی خیر درکما. انا اعطیناک الکوثر یقینا در کړه مې دی تعالی را انتهایی لوی خیر. عالمان ذکر کوي چې لوی خیر دا څه څیز دی نو د هغې مختلفې معنی کوي. د کوثر د دې دنیا نه شروع کوي او آخرت کې یو لوی خیر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره وي چې هغه د حوض کوثر، هغه د حوض کوثر. د دنیا لوی خیر هغه قرآن کریم دی
د دنیا لوی خیر چې دی نو دا قرآن کریم دی د ټولو خیرونو مجمع او د ټولو خیرونو سرچشمه او د ټولو خیرونو منبع او کان او درنګ چې دی نو قرآن کریم دی چې کم کس د قرآن کریم سره ټچ کیږي او نزدیک کیږي نو د خیرونو سره نزدیک کیږي چې کم کس د قرآن کریم نه لري کیږي نو د خیر نه لري کیږي د دې وجنا صحابه کرامو د قرآن کریم کې د مسلمانانو یو نښه وي چې د مسلمانانو نښه څه ده وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم وقیل للذین اتقوا او بویلش یو ویلش یا کسانو ته چې هغه ځان بچ کړی د الله د خلاف نه او د شرک نه هغه ته ویل شي ماذا انزل ربکم ستاسو رب څه نازل کړي دي نو قالو وای دا مؤمنان خیرا الله رب العزت خیر نازل کړی دی الله رب العزت چې نازل کړی دی نو خیر نازل کړی دی او قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي یو طرف ته دا ټوله دنیا ده او بل طرف ته قرآن کریم دی نو الله رب العزت وایي هو خیر مما یجمعون دا قرآن کریم چې دی نو خیر مما یجمعون دا انتہائی بہتر دی انتہائی غوره دی مما دا هغه څیزونو نه دا هغه عهدو نه دا هغه وزارتونو نه دا هغه منصبونو نه دا هغه مالونو نه دا هغه دولتونو نه دا هغه سرو نه او دا هغه سپینو نه او مما دا غوټونو نه مما نن خو خلک غوټونو پسې مړ دی کنه هو دا قرآن کریم چې دی نو خیرون دا انتہائی غوره دی او انتہائی بہتر دی مما دا هر هغه سنا یجمعونا چې دا خلک ځان لرا غونډي او قرآن کریم بل ځای وایي ورحمت ربک خیر مما یجمعون ورحمت ربک خیر مما یجمعون دا مهربانی در رب چې دی دا نو خیر مما یجمعون دا انتہائی بہتر دا او انتہائی غوره دا دا هغه سنه چې الله رب العزت را لیک دا مما دا هغه سنه یجمعون چې دا خلک را غونډي څومره بهتر ده ان انزلناه فی لیلة القدر لیلة القدر خیر پکشتے کنا لیلة القدر خیر من الف شهر چې کوم شپه کې قرآن کریم نازل شو نو هغه شپه د زرو میاشتو برابر نه د زرو میاشتو برابر نه خلک کوئی د زرو میاشتو څه ده برابر ده نه نه برابر چته ده خیر من الف شهر دا میاشت دار شپه چې ده چې کومه شپه کې قرآن کریم نازل شوی نو هغه شپه خیر من الف شهر هغه انتهایی غوره ده او انتهایی بهتر ده من الف شهر د زرو میاشتونه د زرو میاشتونه بهتر ده نو یوه شپه د قرآن کریم په ذریعه باندې د زرو میاشتونه څه شوه بهتر شوه نو کم انسان مسلمان طالب جان چې په هغه کې قرآن کریم دی او هغه سره په لاس کې قرآن کریم دی نو هغه هم د زرو بې قرآنونه بهتر دی د زرو بې قرآنونه څه دی بهتر دی او اوس جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے نن د قاری سے محترم د سودیس قاری سے محترم چې د مکی معظمی امام نه او بل چې کم دنو د دې ځای د یو ډم داغن اوټ سره برابر دی یو برابر دی عجیبه طرز حکومت थे वो यार इसरास को एक मर्द फिरंगी ने किया पाश हर चंद के दाना इसे कोला नहीं करते ताखो इकबाल पख्वा विलूसन सिपर की वे इसराज को एक मर्द फिरंगी ने किया पाश हर चंद के दाना इसे कोला नहीं करते दाद फिरंगियानो तरस दे चा दे
فرنګیانو طرز دی دا د انګریزیانو دی چې هوښیار سړی نو هغه به دې ته توبه خدای توبه خاندي به ورپورې چې تاسو لیوني دي یاره. وی ورحمت ربک خیر مما یجمعون خیر من الف شهر خیر مما یجمعون ماذا انزل ربكم قالوا خیرا ومن يؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. چالا چې ورکړې شو قرآن کریم، چالا چې ورکړې شو الحکمه قرآن کریم او د قرآن کریم پویا سره د عمل نام فقد اوتیا خیرا کثیرا. نو دا چې دی کنه دا طالب جان او دا مولوی صاحب اگر که د خلکو په نظر کې هیڅ نه دی، د نه منبر دی، نه ناظم دی، نه کونسلر دی، نه چیرمین دی، او نه چې کوم دی نو وزیر صاحب دی، نه وزیر اعظم دی، نه صدر اعظم دی، هیڅ هم نه دی، هیڅ هم نه دی. خو الله رب العزت په نسبت باندې خیر من الف شهر دا انتهایی بهتر دی او ډیر انتهایی غوره دی. من یؤت الحکمة فقد اوتیا خیرا کثیرا. چالا چې ورکړې شو قرآن کریم نو یقینا ورکړې شو دلرا یو انتهایی لوی خیر، لوی خیر ولا ورکړې شو. ځکه اقبال ویم وی فقر قرآن اصلی شهنشاهی است، جز به قرآن ز غمی روباهی است، جز به قرآن ز غمی روباهی است. فقر قرآن اصلی شهنشاهی است. وی د قرآن نه بغیر زمرتوب چې دی نو دا ګیدړتوب دی. جز به قرآن ز غمی روباهی است. د قرآن کریم نه بغیر کزان ته او سره زمره وی نو دا ګیدړ دی. او فقر قرآن اصل شهنشاهی است. د قرآن کریم غریبی چې دا او د قرآن کریم ملنگی چې دا نو دا اصل بادشاہی دا. اصل څه دا؟ نبی علیہ السلام با په یو زړه تولای باندې ناستو. څه بناستو؟ زړه تولای باندې ایس په نو په یو زړه تولای باندې بناستو. خونن چې ما او تا وایو نو مون وایو سردار دو جهان. څنګه وایو؟ سردار دو جهان، د دنیا او د آخرت سردار، د دنیا او د آخرت سردار. ولی پس سردار وغتا سردار د کتابون ورکړی شوی. جز به قرآن ز غمی روباهی است. فقر قرآن اصلی شهن شاهی است. داراو سکندر سے عمر دی فقیر اچھا، داراو سکندر سے عمر دی فقیر اچھا، ہو جس کی فقیری میں بوئی اسد اللہ. داراو سکندر سے عمر دی فقیر اچھا، ہو جس کی فقیری میں بوئی اسد اللہ. دا سوکتی دا کم کستے چھ دا اسمان فرشتے دا اللہ رب العزت محبوبان فرشتے معصومان فرشتے دا غدخ پو دلان دی خپلے وزر غوڑی. آیا دا د سکول طالب جان دے او سٹوڈنٹ تے، آیا دا چې کم دنو دا یونیورسٹی سٹوڈنٹ تے او دا کالج سٹوڈنٹ تے، او یا چې کم دنو دا انجینئر دے او ڈاکٹر دے، او یا دا چې کم دنو وزیر صاحب دے او صدر اعظم صاحب دے، او یا جج صاحب دے او یا وزیر صاحب دے، یا ایس ایچ او دے، کرنل دے او میجر دے او بریگیڈیر دے. دا دے هغه ته چې کم دنو لاندې وزر د خپو غوړی، د خپو د لاندې وزر که غوړیږي نو هغه دی خوار طالب جان ته غوړیږي. چې کم په لاسو کې قرآن کریم راغسته دی، کم په لاسو کې چې کم دنو قاعده او سپاره راغسته ده، او کم قرآن کریم تا په جماعت کې ناسته او مدرسه کې ناسته او دا قرآن کریم زده کوونکی دی، نو ان الملائکة لا تضع اجنحتها رضا لطالب العلم. فرشتي چې کم دنو دا هغه د خپو د لاندې هغه ته چې کم دنو د عزت او د کرامت او د شفقت د پاره خپل وزر غوړی. نن به څوک داسې وکي چې یو وزیر صاحب ته خو خلک منډې او تړلې ډېرې وي، خو څوک په داسې وکي چې په دې لاره ورته د خپل لمن کېدي چې وزیر صاحب په دې باندې خپک د خپل اسخانې شي. وبکې څوک داسې لمن به ورته کېدي؟ نه، خپلې کېړه ورته نږدې وي، خپلې ګوره ځان لکه نه، خپلې چپلې ولا نه ورکوي چې چپلې د خپو څیز دی هغه ولا هم نه ورکوي. فرشتي څومره اعلی څومره بهتر چې الله رب العزت د هغې باره کې فرمایي لا یعصون الله ما
امرهم ويفعلون ما يؤمرون. دا الله د سترګې د رب عمر نافرمانی نه کوي. هغه فرشتي دا الله رب العزت د دربار فرشتي اگر طالب جان ته چې کمونو د خپل لاندې څه غوړي وزري غوړي. دا د قران کریم خیریت ته اصل خیر رونو هغه دی چې الله وتسوي خیر وي. اصل خیر دغه دی نو الله وي خیر بدل درکم قران کریم بدل درکم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. غورا پتا سو کی آغا سوکتے چاغا تعلم القرآن وعلمه چاغا دو قرآن کریم طالب جان دے او دو قرآن کریم استاذ جان دے چه قرآن کریم راغستے دے زدکون کی بڑیری ABCD والا بهم ملاوشی او زدکون کی بڑیری د نورو سیزون والا زدکون کی بهم ملاوشی د مصری توب زدکون کی بهم ملاوشی د ډاکټر او د انجینیر زدکون کی بهم سشي ملاوشی ډیر زدکون کی با ملاوشی خو پس زدکون کو کې بهتر زدکون کې د سشي ده قران کریم خودون کی بهم ډیر ملاوشی استادان بهم ډیر ملاوشی ډیر استادان به ملاوشی خو په استادانو کې بهتر استاد چې ده نو هغه استاد د قرآن کریم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. الله وی قرآن کریم بدل در کم دالوی خیر بدل در کما. انا اعطیناک الکوثر ان شانئک هو الابتر. دای نتیجه دا او دا دی انجام دے. اولی انعام ہوئی نو منس کی پروگرام یادین و آخر کی انجام یادین. انعام دے دا شو چی انا اعطوینا کل کوثر او انجام دے دا دے چی انا شانئک هو الابتر او پروگرام دے دا دے چی فصلی لربک وانحر. دا بستا دا جوان پروگرامی دا بستا دا جوان کاری چی فصلی لربک وانحر. عبادت بدنی کوا رب لدیم یعنی بدن کا کڑای نو دا چا پا حکمی کڑاوا دا اللہ پا حکم دا اللہ دو حکم مطابق دی بدن کڑاوا او دا اللہ رب العزت دو حکم مطابق دی بدن استعمالوا. بدن جبدا لاستی خپی دی سترگی دی پوز دا غگون دی دا ہر سو دا اللہ دو حکم مطابق سکا استعمال کا. فاتحہ کی منگ یو وعدہ کردے دا اللہ سرا چی ایاکا نعبد صرف او صرف ستا عبادت پکو دا بلچا دا غزای منگ تو استازانوی عبادت پا دو قسم دے. یو عبادت بدنی دے او بل عبادت مالی دے. نو منگ اللہ سرا وعدہ کردے دا چی دا بدن عبادت پم صرف ستا کو. بیا عالمان دا دی وضاحت کی بدن عبادت مطلب پدی بدن کی بزا اللہ ستا خلاف نکو. دا بدن بزا اللہ ستا خلاف نے استعمالوم. دا تا مال راکڑ دیں نزب جائز کارونو کے استعمالوم او یا ستا پا خدمت کے سکوم استعمالوم. چستا دا پارا استعمال شی دا دی دا پارا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ ہوئی اعلانو کام قل ان صلاتی و نسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. ان صلاتی و نسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. یقیناً دا بدن کڑاو میں او دا مال کڑاو میں جوان میں او مرگ میں للہ یک کی آوازی اللہ رب العزت لردی رب العالمین لا شریک لہ. پدی کی دا اللہ رب العزت شریک وی صدار نشترے دا اللہ شریک وی صدار پکی نمانم. بدن لگوم نو صرف دا اللہ رب العزت دا پارا بے لگوم. دانا چی زماسترگی دی دے کی ما سرد چا سکار کپار سکی استعمالوم که جنکو تا گورما او که پای مخوالکانو تا گورما او که فیلمونو تا گورما که ویسیارونو تا گورما
او کبربندو جنکو پټوانو ته موبایلو کې ګورم او کار سکوما زما خپل خوخه ده نه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا غوږ دی او کسترګه ده او کزړه دی نو الله رب العزت په هغې باره کې څه کوي تپوس کوي نو دا بدن چې دی نو د دې باره کې به الله تپوس کوي د سترګې باره کې تپوس د غوږ باره کې تپوس د لاس باره کې تپوس د ژبې باره کې تپوس چې نن چې کوم دی نو ته په دې باندې غیبتونه کوې او په دې باندې دروغ وایې په دې باندې منافقتونه او چغلیې کوې نو د دې باره کې به الله رب العزت څه کوي تپوس به کوي به که به نه کوي نن سبا خو دروغ مروغ دومره نشته موسم ټیک دی که نه موسم د رښتیاو دی نن سبا دروغ هم نشته غیبت هم داسې خاصه نشته ری دا صرف اجره جماعت کې کیږي دومره خو غیبت هم نشته ری غیبت هم نشته ری رونو دا ژبې مونږ غلط استعمالو د دې باره کې به الله رب العزت څه کوي تپوس کوي مونږ ځان آزاد ګڼلی دی مونږ وایو ګینې چې زمونږ څه ده خپله خوښه ده مونږ خپله خوښه حساب کړې ده مال لګېږي زمونږ دا خیال لګینې چې په دې مال کې زمونږ څه ده خپله خوښه ده زما خپلې روپۍ دي که په ډمو باندې الوزومه او که په جومات باندې لګوم دې کې زما سره د چا څه کار دا چا ویلي دي هسې ستا خپلې روپۍ دي دا ستا بدن هم د چا بدن دی دا الله دی دا ستا روپۍ هم د چا روپۍ دي دا الله دی این امانت چند روزه زیر ماست در حقیقت مالکی هر شی خداست دا خو ما او تعالی یو څو ورځو له څه راکړی شوی دی امانت راکړی شوی دی نن رونو ځان کړو محنت کوو مال لګو سوچ دیو کو چې الله رانه په قیامت کې تپوسو کې نو څه جواب بول ورکو څه جواب بول ورکو فصل لربک وانحر چې دا دې وکړل نو ان شانئک هو الابتر انجام دې دا شو چې ستا پروګرام به په دنیا عام شي ستا د پروګرام مخالف په دنیا پاتې نشي ان شانئک هو الابتر ستا چې کوم میشن دی هغه په عالم باندې عام شي خو بدن د الله کا او مال د الله کا خیرونه بستاشي د شرونه محفوظ شي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين